چې زمونږ مشرم ګڼلی و الان کې ما وزیر تعلیم دنه په جلوس کې هغه وخت کې لري کېدلو چې د خپل دفتر ته داخل کو هغه د موږ پسې داسې سپک الفاظ هغه مطلب زمونږ زړه ته دک او درد ورسو نو دې وجې نه ته موږ انکار وکړو بله خبره دا ده چې په خوله به راته بچي او وروسته به راله کنست نو بس په دې وجه تاسو په خپله سوچ وکئ نو دا دنیا د خیر که زه دروغ یم د دې مخلوق نه تپوس وکئ د بازار د یو بچي نه تپوس وکئ موږ له عمل دا دی چې موږ د انجمن تاجران نه استعفا ورکړه الحمدلله د بازار قیادت موږ په دې 15 کاله مخکې زموږ د مشر شوکت نه دی چلولی خدمت موږ کړی تاړه موږ کړی تحصیل موږ کړی پولیس جواب موږ ویلی هر هغه زموږ بچي دي څنګه چې موږ د ده بچي یو داسې زموږ د پولیس بچي دي دې کې هم سرونه دي سم ورېرونه دي چې کوم ځای له ورغلي سارم پولیس ګاډی نیولې دی زه ورغلی ما ته وایي صاحب راتلې ولې یو خالي کال به دې کړی ما پرېښودی نو الحمدلله موږ د پولیس قدر کړی هغوی زموږ خوله نه غورځوي ودرېږي خو موږ کې د پلار مثال داسې چې د یو غر که نه د بچي په سر لاس پروت وي موږ دغه سوچ و نور څه سوچ هم نه و خو هغه موږ سره داسې کار وکړو چې بېادبي دې ماپي موږ یې د ګټې نه لاندې 40-45 سال کې دې ماته یو کار داسې راوښیي یو کارکردګي دې راته راوښیي چې ده په دې پیپل منډۍ کې کړې ده او یا ده دا خدمت کړی ماته یې دې دا وښیي صرف دغه د پولیس اواز زندهباد او روډ بند که او راوځه او بس په روډ کښېنه نور او نو موږ کړی زموږ په سر یې کړی خو داسې یو شی ده نه دی کړی په خپل ځاني چې مثال راغلی یاره یو بجلۍ ستنې لګولي یا د یو بجلۍ تار یې راوستی یا د شپې یو دوکاندار ته تکلیف دی هغې ته ودرېدلی دا سختې غونډې موږ برداشت کړي د هغې باوجود هم موږ د مشران مې وسته کور ته ما څه دا سپین ږیري راسو 40-50 ټولو ته په ژړا شو چې هلکه دا استعفا مه ورکوه او که ته استعفا ورکې نو په یو ادنا بچي لاس کې د موږ یې څه منو ده ویې نه زه دا کار نه کوم ما په کعبه کې د الله په کور کې واده کړې ده او د الله په کور کې مې داسې واده کړې چې زه نه پس یو غلط کار هم نه کوم نو د هغې نتیجه تاسو ولیده چې پرون نابل وځي په رحمان ګل باندې او په عارف الله لاس کېښودو او موږ سره دغه لوبه مور د معیاري بچي را سره وکړه نو موږ خو الحمدلله موږ سره خو بازار دی موږ سره سپین ږیري دي موږ سره یو لوی قیادت دی موږ چې دې ته دوکانونه بند کړي انشاءالله یو منټ کې وبندي چې ورته راوځي دې روډ ته یو منټ کې راوځي په ټیبل ټیپ کېناسته د هغې به دا وخت سره ګورو هغه به زموږ د وخت مطابق فیصله کوي بات یہ ہے کہ یہ بڑے دن سے یہ مسئلہ چل رہا تھا بلی تقریباً 10-12 میٹنگیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں جس میں حاجی افضل اور شاہ محمود جو کبڑی بازار کا صدر ہے اور صدور بھی تھے ان کے ساتھ ہوتی رہی وہ ہمیں دلاسا دیتے رہے آج آ جاؤ کل آ جاؤ یہ بات ہو جائے گی اصل میں ان کے اختیار میں یہ نہیں تھا ان کے اختیار میں نہیں تھا وہ ساری ہولی سولی انچارج شوکت تھا اور یہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے وہ کچھ کہتے تھے وہ آگے سے گالیاں نکالتا تھا تو یہ خاموش تھے اب جب آخری میٹنگ ہم ان سے ہوئی تو ہم نے یہی کہا بھئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ بات نہ کریں اگر کر سکتے ہیں 2 باتیں ہیں تیسری بات نہیں ہے یا تو الیکشن کروا لیں یا پھر آپ یس کر لیں کہ جی آپ کی حلف برداری کرتے ہیں بس بات بن جائے گی لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں کو نہیں مانا بغیر الیکشن کروائے بغیر کسی بات کے انہیں 2 دیکھیں جی یہاں کتنی وہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں اور صرف 2 آدمیوں کے ہاتھ رکھ کے وہ بنا دیے کو صدر بنا دیا کو چیئرمین بنا دیا اکثریت بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور آج کے دھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ اپنی اکثریت ہے ہم تو کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہم میٹنگ کریں گے اس بارے میں کیونکہ ہمیں آفر دوسری طرف سے بھی ہے کیونکہ انجمن تاجران ہم نے چھوڑ دی لیکن تنظیم تاجران بھی ہے وہ بھی ہے اچھے لوگ ہیں سارے ہمارے لیے سب اچھے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے پہلے آپس میں بیٹھیں گے جو ہماری متفقہ رائے ہوگی اس پہ انشاءاللہ فیصلہ کریں وجہ دعویٰ کم منگا بل کشر دے هغه خپل منمانی کوله او زمونږ مشران د هغوی سره لاس هغوی هم د هغوی سپورټ کولو د هغې په وجه چې کوم دی موږ انجمن تاجران پرېښودل چې کوم وخت کې زمونږ د چیرمین صاحب شوکت علي خان صاحب استعفا ورکوله او په دې مسجد کې ورکوله موږ ته یې وویل تاسو راشئ زه ورنه رالم نور ډېر خلک ملګري داسې دي چې هغوی هم ورنه رالل موږ ژړلي په وجه د دې چې هغه مثال په زموږ د پلار په حساب و او موږ هغه مرتبه هغه له ورکړې وه لیکن هغه موږ له د بچو مرتبه رانه کړه بچو په نظر باندې موږ ته ونه کتل موږ د یو کس په وجه باندې دا سلونو کسان چې کوم دي دا د هغه د نظر لاندې هېڅ نه ښکاره کېده د دې د وجې دا لوبه چا خو لومړی زه ستا شکریا ادا کوم چې د لنډ تنګ وخت کې تاسو ټیم یوز ته ورغلی د ټولو وجه دا ده کله چې انسان تنګ شي که نه نو بیا په جنګ شي موږ دا ویو چې موږ اوس هم ویو د مشرانو ته موږ ډېر زیات سلوټ کوو زموږ چې کوم د منډۍ مشران دي
چې موږ به دومره حوصله وای یا نه خو دا د دوی سپورټ و موږ ته ویل چې تاسو به ډېره ګزاره کوئ نو موږ خپل حوصله به دومره یا نه خو د مشرانو تایید ځکه کوو چې موږ له ډېره حوصله راکړه په دې کې 2 میاشتې وشوې جرګه پکې روانه وه موږ هر قسم تعاون ته تیار وو دا زموږ مشرانو موږ ته مشران ویلي وو موږ پسې روانو خو موږ ته دوی کشران نه دي ویلي ځکه یې نه دي ویلي چې کله یو کشر ته بار رټي نو هغه ته بیا غاړه چیرته ږدي نو موږ به هغې کې تنګ شو پرون پرون پکې جرګه وه اخري موږ ته موږ دا وویلې چې یاره که نور یو خبر هم نه کوو را به شو دا جمهوریت دی په جمهوریت فیصلې دي را دې شي او په دې منډۍ کې د مشران وګرځي د ده د خوښې مشران دې وګرځي که چېرته د اقلیت زیات دا دې مشر شي خو موږ ګیله په دې ده چې یو مشر ته منت ګیره زاري ورته کې چې دا استعفا مه ورکوه او هغه استعفا ورکړي او د هغې نه باوجود راځي او یو کس په لاس کې اخلي او ټوله منډۍ پرېږدي نو دا ډېر بې خو تقریبا 5-6 مهینې وشوې د دې موږ ډېر استقبال کړی د دې جومات کې د اعلان وکړو او بیا په ګلونو په دسته کې موږ دفتر ته ورسوو او موږ د هغې نه باوجود ما په خپل ځاني زه منتظر په خپل ځاني ورغلی یم ورته مې ویلې چې مشره خیر دی چې ته واپس راشه زه تا ته منت کوم دا منډۍ ورانېږي هغه وویل چې یاره ما یو پېره خبره کړې دوباره زه نه درځم او زه اوس هم دا وایم ستا د دې میک په دغه باندې د کیمرې په سترګه باندې زه دا اوس هم اعلان کوم چې دا مشر دې راشي او په دې منډۍ کې دې ودرېږي او دا دې ووایي چې زه د دې منډۍ مشر یم دوباره دا اعلان دې وکړي وروره لبیک موږ دې ورته هر وخت تابعداري دا دې راشي داسې خبره ده جی چې موږ ډېر په اتفاق او ډېر په ښه ورورولۍ باندې په دې منډۍ کې وخت تېراوه تقریبا زه د دې څیز ګواه یم چې 40 کاله تقریبا یعنې زمونږ د 40 کالو نه په دې منډۍ کې وخت ډېر وشو د 40 کالو نه شوکت خان چې کوم دا زمونږ مشر او څنګه چې د زما نورو ملګرو ویل چې هغه زمونږ نه په عمر کې کشر خو موږ توجه هغه له داسې ورکړې وه لکه سړی چې یو پلار او ورور له ورکوي موږ د هغه ځان د هغه بچي ګڼلي وو په دې کې هر رنګه وخت راغلی دی منډې م والي دي هغوی م والي دي موږ هم والي موږ خو خیر ادنا غوندې کارکنان ډېر کار چې کم دی حبیب الرحمن او هغوی کړی دی شوکت صاحب کړی دی او اوس هم کوي موږ په دې څیز باندې زه په خپل ځاني باندې یو نیوټرل سړی یم زه ډېر خفه یم په دې څیز باندې د دې ملګرتیا په ماتېدو باندې زه ډېر زیات خفه یم ځکه چې یو طرف ته زمونږ دا لکان دي مشران دي یو طرف ته هغه موږ ته ګروپ یو ودرولی دی هغه ګروپ کې سیاست ډېر دی موږ په پیپل منډۍ کې دکانداران یو موږ دکانداري کوو وروره موږ که د هرې پارټۍ سره تعلق لرو خو موږ په پیپل منډۍ کې سیاست هېڅ هم نشته خو دا یوه خبره مې زړه کې ده چې زمونږ په پیپل منډۍ کې د مسالې بازار زمونږ د پیپل منډۍ د حدودو نه لږ بار دی د دې وضاحت به زه ځکه وکړم چې سبا دپاره بیا څوک تهمت ونه لګوي هغه دا ده چې زمونږ پیپلو منډۍ دا مشران ما سره ولاړ دي که زه نه پوهېږم خیر دی د دوی نه بیا تپوس وکړه چې د مسالې بازار زمونږ د پیپلو منډۍ څنګه چې بنجاره بازار زمونږ د حدودو نه بار دی که هغې والله علم 20 پی 25 پی 30 پی شعر څومره زمونږ خو تقریبا 1400 خواوشا هغه دي موږ دا ویو چې دغه مسالې والا زمونږ ورونه دي خو په شرط د دې که موږ ته مشران وایي موږ ته ورونه وایي موږ سره تګ کوي موږ هر وخت لبیک ورته ولاړي او که نه مخالف دي نو بیا داسې ده چې دغه زموږ نه بار ده هغه د هغوی کار دی که هر څوک چې څوک سپورټ کوي زموږ د طرفه پیسه دې باندې خو موږ نور ته پته موږ ته نه وه خو خیر دا خبره وه چې دا ځکه موږ لکه د موږ وړو دوکاندارانو څه تحفظ نشته دی بل څه نشته دی او دې وجې باندې موږ خپله خپه یو ولې دا شی کار کېږي که نه نو به صدر صاحب کوم استعفا ورکړه ورته نو صدر صاحب به موږ بیا تپوس کوو ته ولې دا استعفا ته ولې ورکړه اخر موږ څه ګناه کړې موږ څه ګناه دي د موږ څه پرشته نه کېږي موږ دلته کې موږ کومې خبرې وي هغې خبرې موږ څه پرشته دغو دواړو سره په خپلو کې هسې بدخلافي غوندې کې راغلې وه خو بس دواړه هم بس چې اوس سالاره پکې دغه وکړي چې کم کې خیر وي که دا راځي او که راځي موږ له دواړه یو شی بس هلاره پکې هغه وکړي چې کم کې خیر وي حاجي صاحب د استعفا وجه دا وه چې د دوه ګروپونو چې کوم د مشرانو د هغې خپل منځ کې څه بدنظمي وه څه اختلافات وو نو د هغې د وجې نه چې کوم د حیثیت استعفا ورکړله نو دې د وجې نه چې کوم د حیثیت ته ریزاین ورکړو دا صدارت یې پرېښوست موږ یې سپورټ کوو انشاءالله ورسره ولاړ یو او سپورټ کوي او زموږ مشر دی انشاءالله موږ یې منو دې کې دوه کسان چې کوم صدر او چیرمین دا نااهله وو وایي چې د هغې د وجې چې د صدر حبیب الرحمن صاحب دا نور دغه چې دی استعفا ورکړ سره ولاړ دي بالکل سره دا کېږو به مغر ورولي به مثل څه موږ دا صدر دی موږ همدغه منو جي همدا زموږ صدر یاره بس وجه نه خو موږ نه خبر خو بس خفګان دی چې حاجي صاحب خو چې کوم دی ما ته وګوره
هر ټیم ولاړ ما ته وګوره په شپه هم خلکو له راوتی دی په ورځ هم خلکو له راوتی دی اورې هر ټیم یې کارونه کړي دي ما ته وګوره اورې بس هر قسمه کم کار چې د وسه کېدو بالکل هر قسمه کار بالکل هر یو شیز ته ښه شانه بشانه ولاړ دی هر یو شیز ووټ خو زموږ د حاجي صاحب دی پهله موږ ورکړی دی بعد کې ورکړی حبیب الرحمن نو یاره دا خو بل ورځ میټینګ شوی دی چې یاره پلانې صدر دی او حبیب الرحمن چې دی بل ورځ زموږ څه مسله راغلی و نو حبیب الرحمن ته سوال جواب کړی و هغه راغلی او ټول منډه تړلی والی دی په دې لین کې او هر ټایم ته زموږ خدمت کړی دی باره کې څه مسله راغلی ده نو راغلی دی رامنډه کړې ده که فوډ والا راغلی بل اوس دې بازار کې فوډ والا راغلی و هغه سره دې سره پورې غون دکانداران یې دغه کړي دي او راغلی دی ورسره ګرځېدلی دکان په دکان باندې منډه تړې والی ده حبیب الرحمن دا صدر صاحب مو مخکې صدر دی اوس هم صدر دی او مو ووټ دی صدر عبدالرحمن صاحب سره